سکرټري د ډاکټر حمید خبرې هم تاسو واورېدې او د هغې چې کوم دلته کې د کارونو په حواله سره تاسو سره کومې خبرې اترې وکړې نو هغه په خپل ځای باندې کارونه هغوی هم کړي وی خو زه تاسو ته دلته کې نور داسې کارونه ښیم چې دلته کې په درزنو کورونه دي او د هغو کورونو چې کوم دلته کې کوم خلک پاتې کیږي نو هغوی په خپل مدد باندې دا سړک چې کوم دی دا روان کړی دی او تقریبا د څو ورځو نه هغوی دلته کې تسکورې وهي او دا جبلونه راوړي دي دا ګټې ماتوي او دوی خپل کورونو ته د اسانتیا دپاره چې کوم دی هغه روډ دغه کوي ده د دې اوسه به خبرې هم کوو چې یاره دوی د چا سره رابطه کړې ده یا نه ده کړې خو د ایم این ای چې کوم نماینده دی ډاکټر حمید د هغه سره زموږ چې کوم تفصیلي خبرې شوي نو هغه په خپلو خبرو کې دا ویلي چې یاره موږ دلته کې یو جال دغه کوو خو کله چې په علاقه کې داسې حالات مخې ته راشي نو هغوی چې کومې دعوې کوي نو هغې ته هم سړی حیران شي ولې چې هغه وایي چې موږ ځای په ځای باندې د روډونو د سړکونو د کمیونیکیشن چې کوم نظام دی هغه مضبوط کړی هم دی او مضبوطوي مخې ته روان یو خو کله چې دا خواري کښت دلته کې لګیا دي دا مشران لګیا دي سپین ږیري لګیا دي ځوانان لګیا دي خپلو کورونو ته چې کوم دی هغه د سړک د لارې د اسانتیا کوشش کوي په خپل مدد باندې کوي دی هم ووټ لري او دغه چې د دوی کوم حق دی نو هغه دوی استعمال کړی دی د چا سره به منډې والي د چا سره به ترلې والي د دې ځای نه پولنګ سټیشن هم تقریبا په کافي فاصله کې دي او د چا ووټ نږدې وي د چا لرې وي دغه خلک به ووټ له هم تللی وي دغه خلکو پر چا سره منډه ترله هم والي وي دغه خلک چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغې کې به هم د دې نمایندګي وي خو څه وجه ده چې نن دوی په خپلو لاسونو لګیا دي دوی سره مشنګري نشته دی او د دې حلقې نه صوبایي او قومي د صوبایي حلقې نه دلته کې سراج خان دی کوم چې د جماعت اسلامي نه د صوبایي سیټ باندې نماینده دی او منتخب نماینده دی د دې حلقې نه د قومي حلقې نه چې کوم دی هغه ګلظفر خان باغي دی دلته د خپلو مسلو په حواله سره چا سره خبرې هم کړي دي یا نه دي کړي موږ سره اوسېږئ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله نوم دې راته ووایه نوم دې څه دی نوم مې خندا سید دی خندا سید وروره ستاسو دی دا خو ټول یو ګبری دی خو دې ګبري کې ستاسو دې علاقې ته څه نوم وایي زمونږ دې علاقې ته لار کلی پرخۍ ورته وایي پرخۍ ورته وایي دا تاسو اوس لګیا وي دا کور ته سړک به وځئ که نه څه لار جوړوئ یا څه مقصد هم څه دی دا کور ته سړک به وځو بس دغه لاسو محنت یې لګیا و پې څومره کورونه وي دلته 400 کور یو او دا سړک موږ شروع کړی 20 ورځې وشي زمونږ چې کوم دی چا تپوس نه دی کړی جماعت اسلامي والا سره چې کوم دی موږ په لومړي هغه کې منډه رامنډه کړې بیا هم سی پی ټي آی والا سره چې کوم دی ښه منډه رامنډه کړې دی صرف چې کوم دی که نه زمونږ هغه وخت په یاد یو چې کوم وخت چې کوم دی د وټون وخت راشي نو وایي پلانکي حجرې ته به راټول شئ پلانکي حجرې ته به راټول شئ په داسې وخت کې چې کوم دی که نه د هېچ چا چې کوم دی نه دغه په یاد او بله ورځ چې کوم دی صرف چې کوم دی که نه دا پی ټي آی والا دلولي چې کوم دی راغلی هغه راته وویل چې انشاءالله تاسو ماته چې کوم دی دې دغه د پټونو حساب وکړئ او انشاءالله د سړک پروګرام به زه کوم انشاءالله یې پخوم د میاشت کې به له دننه چې کوم دی پخوم دا خبره نو هغه پخېدل خو اسان دي خو دا کار چې کوم دی دا ګران دی لکه دا کار خو چې کوم دی په دې کې تاسو هغې ته ونه ویلي چې یاره موږ له یو دې کې چې کوم دی 5 غنټو له موږ له یو گاډی راکړه چې دلته کې په دې کې لکه ایکسیویټر راکړه په دې کې چې کوم دی زموږ چا داسې تپوس نه دی کړی تا ولې دغه کار دی روان کړی هم دی هسې چې کوم دی کسان ځي راځي دوا سلام وکړي او بس چې کوم داسې واده وکړي چې کوم دی ګاډه به درکړو داسې به مشران چې کوم دی دغه وعدې کوي چې کوم دی ګاډه به درکړو 12 غنټې به درکړو 10 غنټې به درکړو د نن تاریخه پورې نه 10 غنټې شته نه 2 غنټې شته ناظرین د دې ګاډي مطلب دا دی چې دا زموږ چې کوم منتخب نمایندګان دي د حلقې نه صوبایي او قومي هغه مختلفو کلو ته چې کوم دی هغه ایکسیویټر او شاول تقریبا زیات ایکسیویټر چې کوم دی هغه دلته کې ورکوي او تاسو په دې باندې 24 غنټې کار وکړئ یا 45 غنټې کار وکړئ په خپله سرکاري څه داسې کوم دغه نشته دی چې یاره سرکاري طور باندې د یو روډ والي د هغې یو حدود دي د هغې یو حساب کتاب وي خو هغه ګاډی چې دوی کوم یادوي نو هغې مطلب دا دی چې دوی ته ایکسیویټر میلاو شي د 24 غنټو دپاره یا د 48 غنټو دپاره نو هغې کې هم زیات کارونه په دې وجه نه کېږي چې دلته کې د خلکو ځمکې دي هغه ځمکې د چا ځمکه په سړک کې زیاته راځي د چا کمه راځي په دغه وجه
وجه باندې هم دلته کې هغه لانجې کونجې او ذاتي دغه چې کوم دی هغه د زړه هغه بغض او هغه کینه چې کوم دی په هغه کې اضافه کیږي. نو که دا چېرته په سرکاري طور باندې د یو پروګرام باندې را دغه کېدی نو دا مسلې به پکې نه وي او سرکار چې که د چا ځمکه زیاته راتلی یا کمه راتلی نو د هغې به یو حساب کتاب به د هغې یو متعین وي. دلته موږ سره نور هم کسان دي د هغې سره به د دې علاقې چې کوم مسایل دي په هغې باندې به خبره کوو. د صحت مسایل دي، د تعلیم مسایل دي، دلته کې نور بلا ډېر مسایل دي. نوم نجیب الله دی. نجیب الله ته د دې لر کلي اوسېدونکی یې او دلته کې به تقریبا ستا په اندازه ستاسو دلته کې دا کورونه چې دي کې به د 400 کورونه څومره آبادي به وي دلته؟ انشاءالله د 400 کورونه دي دلته. نو په یو کور کې به څومره کسان؟ لږ غالبا ډېر غټ غټ فیملیانې دي زموږ دلته او په دې فیملیانو کم سے کم 2000 نه پاس ایبا ووټ دی زموږ نه 2000 نه. د 2000 نه سیوا ووټ دی نو دې مطلب دا دی چې دلته کې آبادي چې کم ده نو هغه هم تقریبا 15,000 آبادي یا د دې نه زیاته چې کم دی چې 2000 ووټ راځي نو هغې کې ماشومان وي، هغې کې هغه ماشومان کوم چې 18 کلونه کم وي نو د هغې ووټ نه وي نو هغه که تاسو دغه کې نو ستاسو مطلب دا دی چې 15,000 آبادي ده دلته غالبا تقریبا داسې جوړېږي به ځکه دا زموږ ډېر غټه علاقه ده. دا راته ووایي چې سرکاري صحت په حواله سره دلته کې د ټیکو سره تنظام شته یا نشته یا دلته کې چې ستاسو مریض کم وي ستاسو د لارې داسې دي تاسو څه کوئ لکه مریض څنګه وړئ دلته؟ جناب علي مریض خو د الله فعله چاته نه پېښی کو چاته مریض پېښ شو نو چې د ښار هسپتال ته رسوي نو هغه څوک په لارې مړی ورور مې دی، څوک چې داسې ورسوي نو هغه بیا ډېر نازکه حالت ته رسېدلي نو دا رقم کم سهولت موږ ته نشته دی. دا لارې هم دا تاسې ولیدې لارې دغه لارې دي، هسپتالونو بالکل نظام ګډوډ دی. ټیکو هسپتال چې کوم دی یو دغه مینه کې چېرته کوز دی بل دلته موږ ته هېڅ نشته سهولت. پاکستان چې دی موږ ته هم دغسې نظر کوي د پاکستاني په حیثیت یې موږ ته نه دي کتلي تر اوسه پورې. اوسه پورې خو دا وایي د FCR قانون دی فلان دی ډینګ دی هغه FCR ختم شو بل چې ختم شو اوس کوم ضلعي نظام دی یا صوبایي نظام دی او دې کې موږ ته چا بیا هم د انسانیت په نظر نه دي کتلي. زه چې موږ ته دا دې روډ له مشین راکړي غالبا دا خو دې پورې څه ګزاره کېده موږ لاس باندې ودې نه پورته بره ډېر زیات کورونه دي او هغو کورونو ته چې کوم دی زنانه په سرونو اوبه خېجئ د اوبو ضرورت ورته دی د موږ له کوم گاړی نیم راکړي چې موږ ته 40 غنټې کار وکړي 10 دې وکړي 10 دې وکړي موږ د دې حکومتي چارواکو چې کوم دی شکریا ادا کړو کوم چې موږ له کم د انسانیت په نظر راته وګوري کوم گاړی راکړي. د ټیکو هسپتالو کې موږ تر ماشومان جینکۍ دي دلته د هغوی سکول هېڅ انتظام نشته دی. هلکان دغسې دي واړه هلکان دي پرایمري سکول دانه 2-3 شته، میډل سکول نشته بل چا نشته، های سکول موږ واړه هغه ملنګي له ځي، میډل سکول له بسې هلته ځي. د سکول انتظام شته نه د هسپتال انتظام شته دی نه بل کوم انتظام شته نه بل روډ دغه دی زموږ هر څه ګډوډ دي. داسې د ماجرو نه هم په بدتر حالت موږ ته ګوري. ماجر خو بیا هم د په ښاریو کې ډېره دي که غانۍ در د نور خلکو په هغه خو چلیږي که نه. ماجرو نه موږ لاندې طبقه کې د ټولو نه لاندې طبقه کې موږ د حکومت پاکستان موږ ته د ټولو نه لاندې نظر کوي. ناظرین که تاسو ته ما مخکې مو ویلي چې د باجوړ خپل آمدن چې کوم دی هغه نشته دی. د دې خلک چې کوم دی هغه خواري کښ دي، هغه پنجاب ته سند ته کراچۍ ته په مختلفو ښارونو کې بلکې په مختلف ممالکو کې چې کوم دی هغه که دوبۍ ته لاړ شي، سعودي ته لاړ شي، افغانستان ته لاړ شي یا که د یورپي ممالکو ته لاړ شي نو هلته کې دا خلک خواري کوي مزدوري کوي او راوړي دلته کې چې کوم دی هغه خوري او دلته کې دی ورته بلا ډېر مسایل دي. د اوسه پورې د دې هغه دادرسي چې کوم دی نو هغه نه دی شوی. په پروګرام په شروع کې هم ما تاسو ته ویلي چې دا خلک چې کوم دی د باجوړ دا خلک چې کوم دی دلته کې د ماجرین د راتلو نه مخکې اصله کلچر نه و. دلته کې صفا سوتره زندگی وه، دلته کې پرامن ژوند و او دلته کې سیاسي ګوندونه چې کوم دي هغه د شرونه فعال وو. نور ملګري هم دلته کې شته دی. دې سره خبر کوم بچی ستاسو نوم دی؟ حبیب الله سکول وی؟ سویم کې څلورم. کوم ځای ته ځې سکول له؟ کوزي. د کوزي ته ځې او سکول سویمه پورې وي؟ پنځمه پورې دی. نو چې ته پنځمه کې بیا به چېرته ځې؟ بیا نعمت خان کلي. نعمت خان کلي ته یعنې یو کال چې ته بل تېر کړې نو زه بیا نعمت خان کلي ته ځې. نو نعمت خان کلي ته دلته نه ګاډي ماډي هر ټایم میلاویږي؟ سر سکول ته رسېدی شي؟ نه ګاډي نه میلاوي. ګاډي نه میلاویږي. دلته کې څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې ځای په ځای باندې هغه کرښې خوالی شوي دي د روډونو د دغه خو دلته کې پراپر یو دغه نشته دی ټرانسپورټ دلته کې چې کوم دی هغه داسې مسله ده چې که یو سړی سکول ته ځي نو هغه د سکول هغه وخت چې کوم دی
هغه نشي رسېدی هغه سکول ته. سکولونه ډېر غټه فاصله کې دي، 100 کیلومتره کې دي. بل دلته کې اسپتال چې کوم دی د ضلعي هډ کوارټر اسپتال چې کوم دی نو هغه دلته نه تقریبا ډېر زیات لرې دی او د هغې نه په راپورته ډېر کم چېرته یو نیم دغه شته د ټیکو اسپتال شته دی، خو هغه د دې کلي نه ډېر زیات جودا دی. نو دلته کې دیو ته د صحت هم ډېر غټ مسایل دي. د هغې نه علاوه دلته کې څه داسې لیګل ډاکټران هم دلته کې نشته دی چې د دې خلکو نو انتهایی بده زندگی ده. د دې نورو ملګرو سره به هم خبرې کوو. کودایانې دي چې دوی کمې کړي دي، کودایانې دي دا ځایونه دوی که نستي دي او دوی د سړک د والو چې کوم دی کوشش کوي. د صوبایي ګډ ګورننس په دې حواله سره موږ کوشش کړی دی چې موږ د دې علاقې چې کوم MP دی د حلقې نه منتخب د سراج خان سره هم رابطه وکړو، خو د هغې سره زموږ هغه رابطه ونه شوه. د قومي اسمبلی چې کوم ممبر دی ګلظفر خان د هغه چې کوم کوارډینیټر دی ډاکټر عبدالحمید دغه سره هم موږ خبرې کړې وې او بلا ډېرې هغه وعدې کړي دي. خو دا خلک وایي دا خلک چې کوم دی د دې علاقې اوسېدونکي چې کوم دی د دې ژوند چې کوم دی هغه انتهایی مشکل دی. دا خلک غوښتنه کوي چې زموږ دا ژوند دی آسان کړی شي، موږ ته د هغه سهولت راکړی شي کوم چې په ښار کې یو سړي ته میسر دی، موږ ته د هغه سهولت راکړی شي. تعلیمي ادارې دې موږ ته قایمې کړی شي، د هیلث چې کوم مسایل دي هغې باندې غور وکړی شي. نو دغه صورتحالو د باجوړ د ماموندو چې کوم دا علاقې وي د مخي او د واړه مامون او د لوی مامون په حواله سره موږ تاسو سره خبرې وکړې او بیا به راځو تاسو